ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. رب العالمین پدی صورت کے د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیشان بیانی او نبی علیہ السلام مبارک لتسلی ورکی. دنیا کے چی سڑی اسیگی د باندې به د دنیا تکلیفونه او مصیبتونه خامخا راځي او بیا چې څومره انسان الله ته نږدې وي دومره به په ده تکلیفونه زیات راځي. انبیا پیغمبران د الله مقرب بندگان تیر شوي دي نو په هغې د امت په نسبت زیات تکلیفونه راغلي دي. مون خلق وایو که په دنیا کې په چاته تکلیف راغی او څه مصیبت راغی نو مونږ وایو دا جوړ د خدای نه دی خوښ دی جوړ د الله نه لرې دی. یا بعض انسانی هغې نفلونه کوي تهجد کوي او تلاوت کوي حج او عمره کوي او بیا ته تکلیف مصیبت راشي نو دی په اړه کې ګیله مني خدایه هغه پلانکۍ خو مونځ نه کوي او پلانکۍ خو تهجد نه کوي پلانکۍ خو حج له نه ځي زه خو حجم کوم عمرم کوم نیکیم کوم ذکر و اذکارم کوم او بیا هم په ما تکلیفونه او مصیبتونه او غمونه راځي. د دې ذکر و اذکار او د دې الله د یادولو او د تهجد او د دې نفلو څه پیدا شوه د دې حج او د عمرې څه فایده شوه دا جوړ زه د الله نیم خوښ. رونو دا خبرې غلطې دي دا زمونږ د دنیا عقلی خبرې دي. حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اشد الناس بلاء الانبیاء په امت کې د ټولو نه زیات سخت مصیبتونو او آزمایشونو په پیغمبرانو راځي. حضرت ایوب علیہ السلام ځان ته مخکې کې څومره سخت آزمایش وکړي دومره سخت آزمایش چې ټول وجودی بیمار شو رنځور شو یو جبه پاتې شو چې په هغې د رب العالمین ذکر کوم بچی لاړل برباد شو کور لاړ برباد شو ځمکې برباد شوې غلامان مریان او دارنګې چې څومره څاروي ټول لاړل ختم شو نو هغه به څه وی چې زه جوړ د خدای نه یم خوښ هغه به څه وی چې زه د الله نه لرې یم څه. اشد الناس بلاء الانبیاء په دنیا کې سخت مصیبت او آزمایش او تکالیف په پیغمبرانو راځي او د پیغمبرانو نه پس ثم الامثل فالامثل څومره چې الله ته نږدې وي په هغه به د الله مصیبت زیاتې. صحابو ته وګوره تابعینو ته وګوره او نیکانو بندگانو ته وګوره نو په دنیا کې مصیبت مسلمان له کافر له نشته. او بل حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا نبی علیہ السلام مبارک سچا حدیث تے حضور پاک مبارک فرمائی کہ انسان او بیا مسلمان انسان دو قسم دی یو مسلمان او یو کافر
وی دنیا سجن المؤمن د مسلمان جیل خانه ده. جیل کې خوشحالي خو نه تکلیفونه او د کافر د پاره جنت او باغ او خوشحالي ده. په باغ او په جنت کې خو د دنیا خوشحالي وي. نو دا خبرې مې دې پورې کولې چې دنیا کې انسان اوسیږي دی به الله ته چې څومره نږدې کېږي د دنیا مصیبتونه او تکلیفونه به خامخا راځي. دې بړه کې دا نه وي چې زه جوړ د الله نیم خوښ او د الله نه لرم. دا الله ته نږدې یې نو ځکه د الله یو پوټی لږ مږي چې ګناه د نه ختمه کړي. د آخرت د تکلیف نه دې بچ کړي دنیا کې دله دري. او که چرته ګناه دې نه نو بیا به هم تکلیف او مصیبت درکوي. ولې چې آخرت کې دله رب العالمین مرتبې اوچتې کړي، اوچتې مرتبې درکړي. د فرعون په کور کې دوه مسلمانانې اوسېدې. یو د فرعون بیبي د آسیه او بل د فرعون خدمتګاره ده. ماشته چې هغې به ګومنز ماشته ګومنز وهلو ته ویلې کېږي. اوس هم د بادشاهانو په کورونو کې داسې ښځې او سړي وي چې هغې د هغه بادشاه د زامنو او د لوڼو د ویښتو انتظام هم کوي. هیر درې سیر ورته وایي که څه شی ورته وایي. د ویښتو برابروالی او انزل او هغې له صفایي ورکول او جنکول هغه ویښته ورته برابرول دا اوس هم د بادشاهانو په کورونو کې وي. نو فرعون خو لوی بادشاه ځان ته خدای وی انا ربکم الاعلی چې ستاسو لوی رب خو زیم. نو کور کې هغه هم یو ښځه ساتلې وه چې هغه د ویښتو د انزلو د ویښتو د صفا کولو او د ویښتو د ګمنځولو په ویښتو کې مختلف قسمونه جوړول د هغې مهارت یې لره. د ویښتو انجینیره وه. حضرت موسی علیه السلام چې کله الله پیغمبر راولېږه او فرعون سره مقابله شروع شوه نو موسی علیه السلام خو د فرعون کور کې لوی شوی. دی جینۍ خدمتګارې ته خوا معلوم و چې دا څوک دی. ماشوموالي کې پیژنده او د فرعون بیبي آسیې ته هم پته وه چې دا ماشوم خو ما لوی کړی دی. دا رښتونی دی، دا دروغجن نه دی. نو یو ځل دغه جینۍ چې د فرعون د لور خدمت به یې کو سر یې وله ګومنځو د سر صفایي یې وله د ویښتو کوله. ګومنځ دې په ځمکه پرېوته. چې ګومنځ دې په ځمکه پرېوته نو اوس هم چې چانه یو کار وشي نو خلک وی الله د الله نوم واخلي. یو سخت کار د چانه وشي، یو اکسیډنټ وشي یا یو ناشنا کار وشي فوراً د مسلمان په ژبه د الله نوم راځي. نو چې د دې نه ګومنځ پرېوته نو دې فوراً وی رب موسی ای د موسی ربه. غیر اختیاري خیال یې نو چې زما د مالک او د سردار لور هغې له سر ګومنځوم هغې خو نه موسی مني او نه د موسی رب مني. غیر اختیاري د خولې نه بعضې وخت خبر وخېږي. د فرعون غلور چې کومه د دې سرداره وه دې خپلې نوکرې ته وایي دې ګومنځ کوونکې ته وی تم جوړ موسی منې او د موسی رب منې. هغې نه خبره پټه نه شوه. وی بلکل زه موسی منم چې د الله پیغمبر دی او د موسی رب هم منم چې زمونږ د ټول مخلوق ستا د پلار او زمونږ او د دې ټولو خدای او خالق او مالک دی. دا منم. وی ښه ده ما د پلار په کور کې اوسې او زمونږ خدمت کې زمونږ نوکر او زما د پلار خدای نه منې. وی بلکل نه. ودرېږه اوس به دې برابره کوم چې د خپل پلار ته ویم. اوس به د سره زما پلار پوه شي چل به درته وکړي. جینۍ په منډه لاړو پلار ته یې ولاړو خپل پلار ته یې لوی بابا زمونږ نوکره خدمتګاره چې ما له سترګو منځئ هغه هم موسی مني، هغه هم د موسی ملګرې ده او د موسی رب او خدای مني او بابا تا ته خو خدای نه وایي. دې سره به څه کوو؟ وی ښځه ما په کور کې زما د دشمن تابعداره ناسته ده. راولې پولیس ته یې ویې را ماته حاضره کړې. چې پولیس گرفتاره کړه او فرعون ته یې پیش کړه. وی ته زما نه ماسوا بل رب منې؟ وی او څوک دی؟ هغه دی چې تی پیدا کړی، ستا پلار یې پیدا کړی. خلکو ته پته وه خو بعضې خبره حق یې خو انسان یې د یرې نه نشي کولی. یره په دې اړه کې پرته وي. ستا پلار چا پیدا کړي؟ ته ځان ته خدای وایې نو ته خو ستا پلار څوک دی؟ دا مخلوق ځمکه اسمانونه چا پیدا کړي؟ عرب دی زما زه منم.
موسی د الله پیغمبر دی، زمونږ د هدایت دپاره یې لیږلی دی. مونږ سره ستا په دې کور کې ماشوم ډېر شوی دی، مونږ یې پېژنو چې دروغجن نه دی او رښتونی دی. جینۍ سمه شه ګورې، فرعون ورته وایي، او که سمه نه شوې داسې سزا به درکړم چې د مخلوق دپاره به د عبرت وګرځو. داسې خطرناکه سزا به درکړم، ټول مخلوق به ستا نه عبرت واخلي، داسې سزا به دله درکړم. او ورته وایي چې څه دې خوښه یې هغه کوه، ستا لاس خلاص او ازاد. ګوره جینۍ ټینګه به نه شي، وی لاس دې خلاص او ازاد. ګوره مه کوه، زمونږ په کور کې ډېر نمک خوړلی دی او زما د لور خدمتګاره پاتې شوي یو موقع دله در کوم. اوس واوړه، خیر دی، که مخکې د موسی منه او زما نه ما سوا بل خدای دې منه، اوس واوړه، موسی هم پرېږدو، ما خدای ومنه، پرېږدم دی او په دا نوکری دې بحال کوم. زمونږ کور کې د بادشاه په کور کې خدمتګاره خو ځان له بادشاه وي، او بیا د فرعون په کور کې خدمتګار. ګورې هغه زاړه هر څه دې بحال کوم، وی چې څه دې خوښه یې هغه کوه، لاس دې خلاص. زه تا خدای نه منم، تا د پاسه رب منم، موسی علیه السلام د الله پیغمبر منم. بس حکم یې وکړه، بعد دربار ولګوي او یو خطرناک مجرمه ښځه د هغې له یو خطرناکه سزا ورکوي. دربار شاهي ولګېد، وزیران او چې کوم مشیران دي او کوم هغه زمانه کې د شورا او د پارلیمنت او د اسمبلۍ ممبران او د ښار خلک او پولیس او فوج او ټول حاضر فی دنیا دربار ولګېد. چې کوم ځای به یې د خلکو نه ترونه واله او سزاګانې به یې ورکولې، هغه در میدان ته فرعون هم په تخت شاهي راغی، وزیران هم ټول کېناستل، تماشه د خلک راغلل تماشې له چې څه به کېږي. او داسې موقع له خو بادشاه هر قسمه خلک راغوښتل چې خلک ته عبرت والي چې بل څوک داسې کارونه کوي. راوسته او د دربار مخکې بیا ودرولې، یو چانس بل در کوم، موقع در کوم، دا خپله خبره دې پرېږده، واپس دړې عقیدې له لاړه شه، نو بیا به زما کور کې خدمتګار او پولیس او فوج به درته سلامونه کوي. اکني نو خطرناکه سزا در کوم. او ورته وایي چې څه دې زړه خوښه یې هغه وکړه، ما ستا دا زړه عقیده باطله پرېښې ده او ما لوی الله منلی دی. موسی علیه السلام د خدای پیغمبر منم. نبی علیه السلام فرمایي که نه چې د انسان زړه ته یو ځل ایمان کوشي هغه بیا نوځي. دا زمونږ نه خو د خولې نه چې کله ګډې وړې خبرې وځي او په لږه خبره د بېایمانۍ خبرې کوو، نو دا زمونږ په زړه کې ایمان نیکو شوی. حضرت ابو سفیان رضی الله عنه فرمایي چې یو زمانه کې نبی علیه السلام هرقل بادشاه ته خط لیږلی و، نو وی زه هغه وخت کافر وم او زه یې وغوښتم، یو څو تپوسونه یې رده نه کړي و، یو تپوس یې ترې دا کړی و، وی د دې اخرې زمانې د پیغمبر ملګري چې کله ایمان راوړي نو بیا داسې څوک پکې شته چې واپس مرتد شوي وي، ایمان یې پرېښي. هغه وخت کې ابو سفیان رضی الله عنه کافر و مسلمان نو، او صحیح جواب یې ورکوی نه، چې ده باندې یو ځل چې ایمان راوړی دی بیا ایمان نه دی پرېښی. وی کذلک الایمان حین خالطت بشاشته القلوب، دقسې ایمان دی چې کله د ایمان هغه تازګي د زړه کومې ته ورسېږي نو هغه بیا نوځي. مونږ په لږو خبرو معمولي غوندې خبرئ، مګر داسې مسلماني ده، داسې اسلام دی. دې نه خو هغه انګریزان خو، دې نه خو هغه سور انګریز خو، دې نه خو هغه پلانکې خو، دې نه خو هغه پلانکې خو. یاد وساته د ټولې دنیا انګریزان او کافران او یهودیان او دهریان دا ټول کافر را یو ځای کا، قسم دې که د یو رکوټ یو ادنا مسلمان نوک ته هم رسېږي د خدای په نوم. مسلمان بنګي مسلمان بنګي چې په دا سر د غلو ښکری ګرځئ او لیټرینه او غسلخانې او لختي صفا کوي، خو یاره چې د زړه نه دا وایي چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله، د خدای په نس ټول کافر ته قربان. د مسلمان خو ډېره مرتبه ده. دا بېله خبره چې مسلمان په قرآن عمل نه کوي نو خلکو ته سپک شي، مسلمان د پیغمبر په وینا عمل نه کوي نو خدای ته سپک شي، خو چې ایمان زړه ته ننوت بیا دا نه وځي، دا بیا مضبوط ایمان وي. وی لاس دې خلاص فرعون ته وایي چې څه دې خوښۍ کوه، فقض ما انت قاد، چې ته څه فیصله کې کوه، وی څه میلوې په دا منځ. نو هغوی به داسې انسان له سزا ورکوله چې لاسونه او په خپو او په سینه به یې وله میخونه ټکوال، دنیا به یې تماشې ته ولاړه وه. وی څه میلوې او په دا لاسونو او په دا خپو په دا سینه وله میخونه ټکوه.
نو په لاس یې مله میخونه ټکول د هغې مخصوص غټ غټ میخونه به ابه ځمکې ته ښه لرې ورسېدل چې دې لاس ته راکاږي چې دا میخ ورپسې راونځي داسې راکوټې میخ به نو لکه دا نرمپایې میخ مضبوط میخ چې دې زور هم لګی چې دا میخ ورپسې د ځمکې نه راونځي په لاسونو او په خپو په سینې ولې میخونه ووایي وی اوس ته چل کې یو موقع بیا در کوم که دا عقیده پرېږدې او زړې عقیدې لځې پرېږدو د علاج بدلو کو جوړه بشي وی فقض ما انت قاض څه چې دې خوښۍ کوه څه چې ستا فیصلې وی یو چل د سره کوم ګورې سمه شه یو ماشومه لور وه د دې ښځې پیرودونکي پی د مور بیرول وی اراولم او په دا سینې درته حلالوم وی چې څه دې خوښۍ کوه بس د مؤمن او د الله نه سوال کوم چې مال رب العالمین د دنیا د دې نعمتونو نه په آخرت کې ښه نعمت درکړي راکړي دا مې د الله نه سوال دی او ماشومه لور یې وله راوسته او په سینې وله سملو لا خو پټینی ماشوم او په څه نه پوهېده او هغې ماشومې د دغې ښځې په سینه خوله کېښاده او هغه خپل پی خوري خو نه ده خبر چې د مامور په کم حالت کې لکه د کپ ټوپونه وی نه نه غریبه څه خبر ده ماشومه لګیا ده د هغه مور هغه سینې نه پی خوري وی سمه شه ګنې دا جینۍ درته ستا په دا سینه چې پی خوري درته حلالوم ته سوچ کوه چې دې وخت کې به د مور له څه وی زما ستا غوندې کچه مسلماني پخوا به ورته خیر باد ویلي چې په مخې ښه خو ما پرېږده هغه جینۍ ورته د هغه سینې د پاسه حلاله کړه او هغه وینې د مور هغه خولې ته او هغه سینې ته او په هغه وجود ترمې ترمې لاړی ماشومې ټوپونه وال د مور په سینه الله دې مسلمان د داسې حال نه وساتي دا ګران حالت دی دا انتهایی ظلم دی دې نه الله مسلمان ساتي ابتلاعات دي راځي په مسلمان آزمایش دی هغې ټوپونه وال په هغه سینه تړتکې والې او مور ته لاندې پرته ده او خولې د مور په سینه پرته ده او وینې د مور په سینه او په مری د پاسه بیګې او لاندې تېځي وی خوند یې درک او په هغې حال کې هغه خدمتګاره غریبه مړه شو او ساتې وتله او چې کله بیت المقدس فتح شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی بلال راولې چې بیت المقدس مونږ فتح کو او آزادم کو چې لومبې بانک پکې مؤذن د رسول الله حضرت بلال وی لومبې بانک د بیت المقدس په جومات کې د فتح نه پس حضرت بلال کړی دی دې نه لوی منقبت بل شته او څونه ورسره د خلکو مینه وه نبی علیه السلام مبارک په خوب کې ولیده دی په دمشق کې اوسېده په شام کې چې نبی علیه السلام وفات شو فورا هجرت وکړو معلوس وی د نبی علیه السلام د مصلې خوا کې او په جومات کې بانک خوند نه راکوي لاړ دمشق شام ته نبی علیه السلام خوب کې ولید بلاله دومره بې وفایي لکه دا ما سره چې دی وکړه خو چې څنګه راویښ شو فورا کور والا ته وی اله مالې اس تیار کې ولې ایمان خپل محبوب په خوب کې ګیله وکړه زم د هغه وطن راغی مدینې منورې ته چې راورسېد د دنیا خلک خبر شو استقبال له راغلل او د دنیا خلک دي چې نن بیا به موږ ته زوړ یاد تازه کېږي نن به بیا حضرت بلال بانګ وی او د حضور پاک د زمانې زوړ یاد به نن بیا تازه کېږي رالل طیب هله د بانګ وخت دی چې تاسو بانګ وایئ وي زه بانګ له نیم راغلی ما نه خپل محبوب ګیله کړې ده او چې څنګه راغې په هغې سلام وی مخامخ ورته ودرېده او بیا جومات کې کېناست ما نه خپل محبوب ګیله کړې ده او د هغه د ګیلې په خاطر راغلی ما بانګ له نیم راغلی نه صاحب بانګ به وی نه که نه ما چې به بانګ وی نو په یو سترګه به مې قبلې ته کتل او په بله سترګه به مې د حضور پاک مبارک مخ ته کتل نن هغه چهره شته هغه نوراني مخ چې زه ورته وګورم اشته د صحابه غلي حضرت حسن او حسین ماشومان ورته راغلل بلاله مونږ درپسې راغلي یو هله شا به بانګ ووایه چې مونږ ته د خپل نیکه د وختو یاد تازه شي اوس خو ونه شوه چې جرګه د داسې خلقو راله چې اچته رد کولی شم دا شونډې خو حضور پاک مبارک ښکل کړي دي کومې شونډې چې نن ما نه مطالبه د بانګ کوي نو چې بانګ ته ودرېد او بانګ یې شروع کړه که نه تاسو یقین وکړئ تاریخ لیکي چې د مدینې ښځې په کوټو ورته کېناستې او ماشومانو جومات ته رامنډه کړئ یو لویه غوغا جوړه شوه د جومات او لارې کوڅې د خلکو نه ډکې شوې چې د نبي علیه السلام د زمانې بانګ بیا په جومات کې شروع شو یو ماشومه لکو
مور سره مور په غېږ نیولې او راغې د جومات دیوال ته راښځه ولاړه وه د بلال بانګ یې اورېده هغه ماشوم بچی پوټینې مور ته وایي بیبي یا مورې مونږ بیبي وایو هغې اما یا بل څه لفظ عرب چې کوم استعمالوي مورې بیبي هغه بانګي خو بیا راغی او بانګي ووی ډېره موده پس راغی رسول الله مبارک به کله راځي به کله راځي بانګي خو راغی ښه بانګي ووی ډېره موده پس نبي علیه السلام رسول الله مبارک به کله راځي مور ورته په ژړا شو د الله رسول هغه بیا نه راځي او تاریخ لیکي چې بانګ یې سر ته ونه رسېدو شو اشهد ان محمد رسول الله سره بېهوشۍ کې پرېوته دا الله مقام ورکه که نه نبی علیه السلام په دنیا کې زیری کوي چې زه جنت ته ورسېدم ته په ځمکه روان و ستا د پو کشار او د پیزار کشار ما په جنتونو کې اورېدل ان مع العسر یسرا یو صحابي دی حضرت عبدالله مکه مکرمه کې ډېر د عزت ژوند تېرو ډېر د عزت او ډېر د نفاست ژوند پاکې صفا سوتره جامې به یې اغوستې خشته باډي م الله ورکړې وه بعض انسان له الله حسن ورکړي ښکلې وجود خشته حسن او ښکلې باډي رب العالمین په دنیا کې ورکړې وه یو جوړه به یې سار بدلوله یو به یې ماښام بدلوله پلار یې مړ شو تره به ساتو داسې موقع وه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې نه مدینې شریفې ته هجرت کړی دی مسلمان شو چې دی کله مسلمان شو ترې کافر دی تره پې خبر شو عبدالله تا ایمان راوړه مسلمان شو او کاکا مسلمان شو ولې د پلار نیکه دین دې پرېښود کاکا هغه دوست دین نه دی نور د بوتانو عبادت نه کوم یو الله منو نبی علیہ السلام نوم یې واغې چې هغه د الله ښکلی رسول منه ورسم شه عبدالله او که سم نه شوې کور نه دی وباسم شړم دی وایي دا ستا اختیار دی کاکا چې څه راسره کې کوه بس اوس ما ایمان راوړی دی مسلمان یم کور نه وده دما شبه زه هغه پیغمبر لرې ځه مدینې ته ځه اوس مور هم ورته غریب ته نیغه نیغه ګوري خو مور یې غږ نشي کولی پلار پرې مړ دی یتیم دی مور یې غږ نشي کولی چې ښځه ما هغه زوی چې څومره د مینې محبت ژوند دی تېرو خشته جامې او ښکلی شکل الله ورکړی دی یو جوړه سار او ماښام او ټوله د خوبصورتۍ ژوند او دا زما زوی به اوس ځي مور غږ نشي کولی که هغه غټي خو هغه هم شوي چې کله د کوڅې نه بار وته وی دې خوا راشه عبدالله وی دا جامې دې وباسه دا جامې زما دي بربند به دې مدینې شریفې کاکا دا ګزاره راته راوکړه خیر دا کمیس به وباسم دا پرتوګ راته پرېږده نه کمیس پرتوګ دواړه به وباسې جامې یې پې دواړه وویستې مور یې منډه کړې او یو وړه غوندې لوپټه وه څادر و هغه یې ورته ورغورځوله بچې دا یو واله دا زما لوپټه ده درته مې کوزه کړه دې کې ځان پټ کړه هغه د مور هغه لوپټه څادر یې په میند وځایه که په نیمې لاندې ځان وتړو نیمې په اوبو راواچو او په دغه حال کې مدینې منورې ته ځان ورسو مدینې شریفې ته چې ورسېده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولید نو بې اختیاره د سترګو نه اوښکې وبهېدې بې اختیاره په ژړا شو د دا هغه زوړ حالت ته یې وکتل چې خدایه د ده زوړ حالت څنګه و د ده خو دونه جامې وې چې یو به یې سار اغوسته او یو به یې ماښام اغوسته او چې معمولي په ټوکله به یې جامه به یې داغ پرېوته به یې فوراً بدلوله او بله جامه به یې اغوسته او څونه خشته شکل او نن دا غریب سپلی نشته خپې بلخي پې د مکې نه تر مدینې پورې 400 کیلومیټره مزل دومره سفر او بیا د غریب جامې نشته یو رکوټې ټوکلی ځان له لنګ کړی دی هغه یې لنګ په دی او بله ټوکلی په ځان راچولې ده دغه ځای کېنه عبدالله اصحاب صفو سره هلته کېناست نو ده به ذکر کوو په زوره به یې کوو لا اله الا الله لا اله الا الله حضرت عمر فاروق پې راغی وی عبدالله دا ذکر په زوره مه کوه ورو ورو کوه نبي علیه السلام یو ځل تپوس وکړو وی دې نه به د عبدالله د ذکر اواز راته نه راځي وی طیب عمر پې بند کړی چې ته اواز کې وی عمر په ده ذکر مه بندوه دې ریاکار نه دی زه دا تیز اواز الله ته خوښ دی ته همدغسې تیز کوه نور دې غلی وکړي ته په زوره وایه اتفاقا بیمار شو چې بیمار شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې تپوس کوله او ټیم داسې ټیم و چې د ده تقریبا د اخیري بیماري وه حضور پاک مبارک ورته کېناسته سر یې وله راواغېستې خپل غېږ کې ونیوه او د خپلې سینې پورې پیوس که او سات یې د حضور پاک مبارک په غېږ کې ووته
په داسې حالت کې د توته چې د ده سترګې د نبي علیه السلام مخ ته مخامخ وې، کتلې د حضور پاک مخ ته او ساتې وتله. نبی علیه السلام مبارک صحابو ته راشي دله غسل ورکړې ویې لمبوي، چې ویې لمبو نو خپل څادر یې ورکړه، وایي دا تې تو کې. اوس وګوره هغه جامو کې بربنډ راغلی و که نه؟ دنیا کې خو تې تره جامې وایستې بربنډ راغی، لیکن آخرت ته په کم لباس کې لاړ. د حضور پاک مبارک په هغه څادر کې چې زندگی د نبی علیه السلام د مبارک څرمنې سره تېره کړې ده، د هغې د مبارک وجود سره یې کومه زندگی تېره کړې ده، په هغه څادر کې ایت کفن. او چې قبر ته یې کوزه و نو نبی علیه السلام مبارک په خپله قبر ته کوز شو ډوره کې، او حضرت ابوبکر او عمر ته یې ویې راشئ دې اوچت کې او مال یې راکړې. هغې اوچت که حضرت ابوبکر او عمر ان مع العسر یسرا. نو تکلیف که په دنیا کې راځي، دا زمونږ پښتانه مو چې د هر تکلیف سره راتی، تکلیف په دنیا کې راځي، پروردګار خامخا هغه تکلیف په ځای راته راولي. او تکلیف دوه قسمه دی، یو د الله قهر و غضب، یو هغه تکلیف چې په مسلمان راشي هغه د انسان دپاره د الله رحمت دی. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه فرمایي په بعض احادیثو کې او قرآن شریف په بعض آیاتونو کې مرادي چې د انسان دا تکلیف د الله قهر او غضب دی. بعضو کې راځي چې په دې الله ګناه راځي، بعضو کې راځي چې په دې الله تعالی مرتبې اوچتوي. وایي دا مونږ په څه پېژنو، په څه به یې پېژنو چې دا تکلیف او مصیبت د الله رحم دی، درجه پې بلندوي د جنت، که نه دې باندې ګناه راځي او که نه دا د خدای قهر او غضب دی، دا کم یو دی. نو هغه لیکي وایي که دې تکلیف او مصیبت باندې انسان خوشحاله و، زړونه پې مطمئن دی او سکون دی ورته، لکه حضرت ایوب علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام دا پیغمبران چې دي، نو په دې پوه شه چې دې سره درجې بلندېږي. دا هغه تکلیف دی چې د درجه ورسره بلندېږي. او که دې تکلیف سره سړی خوشحاله خو نه دی، خو خپام نه دی، دا منځ کې دی، نو وایي دا هغه دی چې د انسان ګناه ورته رجېږي. او که په دې تکلیف کې دی فریادونه کوي، خدای زه دې لیدلی یم، خدای مونځ دله کوم نو ځکه تکلیف را کړل، صدقه کوم او عمره حج مې وکړ نو ځکه تکلیفونه مصیبتونه یې راوستل، فریادونه کوي او د الله نه ګیلې او شکوې کوي. وایي دا د الله هغه قهر او غضب دی. بیا نو که تکلیف د دنیا راغی الله دې مسلمان ساتي، نو تکلیف کې به فریادونه نه کوي، الله ته کولی شي خو ګیلې شکوې به د الله نه نه کوي. دا به نه کوي چې خدای زه صحیح کړی، دا به نه کوي. فریاد الله ته کوه، او که پې خوشحاله نه شي کېدی، دا مرتبه خو ډېره اوچته ده، خو د الله نه ګیلې او شکوې مه کوه. د تکلیف په وخت کې الله ته رجوع کوه، تکلیف وخت کې الله نه معافي غواړه. تکلیف راځي اکثر د ګناه د وجې نه، ګناه ده نه الله راځي، وایي الله هسې رانه ګناه ورځي. یو صحابي نبي علیه السلام له راغلي، یو کال پس بیا راغی، ورته یې وایي چې صاحب زه نه پېژندم. وایي نه، وایي زه هغه وم چې هغه پروس کال راغلی وم. وایي ته خو ډېر زیات ټپ شوی، د هغه دا وجود داسې شوی و چې د پېژنګلو نه وتی و. وایي ته دعا خو نه کوې؟ نبي علیه السلام ورته وفرمایي، وایي صاحب کوم؟ وایي څه دعا کوې؟ وایي زه یم چې یا الله چې په آخرت کې ما ته کم عذاب راکړې، په دنیا کې راکړه خو آخرت کې مه راکوه. وایي دا دعا کوم. وایي د خدای بنده نه ورته په آخرت کې ټینګېدی شو نه په دنیا کې. داسې ووایه چې خدایه په دنیا کې مې د مصیبت او آفت نه وساتې او په آخرت کې مې وساتې. داسې ووایه. نو تکلیف او مصیبت ته ټینګېدل ګران دي، الله ته به فریاد کوې، نو دا به وایي چې خدای په دنیا او آخر کې مې د مصیبت نه وساته. دا مو وایي چې د دنیا آخرت هغه په دنیا کې راکړي، هغې ته څوک ټینګېدی شي، یا به ګډې وړې وی. خدای آخرت کې مې د مصیبتونو نه وساته او په دنیا کې مې وساته، او صبر پې راکړه. خو ګوره د صبر سوال به مخکې نه کوې. یو صحابي د نبي اسلام په مخ کې وایي خدای صبر راکړي، نبي اسلام یې مصیبت ته وغوښته، ځکه صبر خواله راځي چې مصیبت ته مخکې راشي. چې تکلیف راکړي نو صبر غواړه، چې تکلیف نی راغلی صبر به نه غواړي. نو چې مصیبت او تکلیف راشي نو یو به الله نه صبر غواړي چې خدای په دې صبر راکړي. نمبر 1. دویم دا دی وایي خدای د مصیبت نه مې ساته، مخکې چې نی راغلی خدا سوال کوه، دنیا کې مې ساته او آخرت کې مې ساته. او دا ایمان او عقیده لره چې دا مصیبت او تکلیف او ضرر راوستونکي هم الله دی او لرکوونکي هم الله دی، نه بغیر د الله له ذات نه څوک راوستی شي او نه لرکولی شي. او اخري څلورمه خبره څه ده؟ که راشي مصیبت، یقین ساته چې دا مصیبت خو راغی
خو انشاءالله د الله د وینا مطابق د سوره لم نشرح کې وایي چې مصیبت یو راشي نو خوشحالۍ به ډبل راځي.